دا هغه چې کوم بیان په انټرنیشنل لیول باندې دي یا په هغه سطح باندې یا هغه اسلام کې دي یا هغه دغه ورغلي ریفارم ته ورغلي هغه چې کوم خبرې کړې دي هغه ټرو کړې دي خد دلیره سره کړې دي او بغیر د کاغذ د وینا نه کړې دي څه چې دا هغه پسړو هغه رښتیا ویلي دي او کړې دي دومره طاقت یا دومره قوت دې مخکې چا خپل ځان کې نو خوذلې او نه شاید هو باغی کې اصل کې جی راتلل پکار دي مطلب مشران یا سپینګيري یا چې کوم زاړه خلک دي دا ګایډنس د پاره ډیر خدي خو د ډیسیژن د پاره یا د فیصلې د پاره ینګ سره راتلل پکار دي ولې چې د دنیا نه څومره چې دا ینګ سره دا جنریشن خبر دی هغه نه کېدای چې زنه خبر یا مان چې کوم مشران دي هغه دومره نه خبر کنه نو ینګ سره زموږ یوت چې کوم دا د هر څه نه خبر دي او خود تکړه خبر دي اګه د دنیا نه دي یا د دین نه دي د دین اسلام نه یو ډول دغه نه د دې دنیا دغه دنیا نه ډول نه بهتر خبر دي په خو به د مطلب سوشل میډیا څنګه ماته تاسو چې هغه وخت نه و هغه به یو پی ټی وی او دا غي په نیوز کې به چا سو ویلي ټول قوم باغې پسې شو فالو کول به شروع کړ ټول باغې پسې شو نو خو د حکومت اداره ده اخو چې کوم حکومت نه ست به چې حکومت چا حکومت وو سماغي هغه به به خویل دغه ترانی به والی نو دا خو د نور چینل رااله او د نور آزاد شو او ازادي صحیح مانو کې رااله په دې دور کې پخوا نه و دې دور کې په صحیح مانو کې ازادي رااله هر سړی آزاد شو نو هر سړی ته حق شو چې ته بیان کوا ستا په ځل کې سړي هر سړی چې شروع شو هر سړی بیان شروع کا نو پته ولګی چې مکه نورم د دنیا جهان قابل خلک شته او بل ما چې ترنه پوری اسه کول یا زه ووټ ورکوم دا ووټ ډیر یو ډیر اهمیت لري ډیر غټ طاقت لري مطلب اوس فرض کوي چې نواز شریف یا عمران خان صاحب دواړه په الیکشن کې ولاړ دي پرایم منسٹر شپ د پاره اوس یو سره 99 دی بل سره 99 ووټونه دي یو ووټ پاتې دی باغې باندې اوس دواړو یو سلیکټ کی او هغه ووټ یو ریډي والا سره دی دا هغه ووټ اورل چې د خدای نه پس هغه ریډي والا دی نو اوس پرایم منسٹر څوک شو هغه ریډي والا شو کنه ولې چې هغه به فیصله کوي فیصله هغه په لاس کې ده چا بکسي چې هغه ووټ واچو نو د ووټ دومره حیثیت ته دومره ویلیو ده په خوا به موږ نو خبر شعور را بیدار کو هغه نه زما ډیر ارمان دی چې زغ سره ملاقات وکم یو ځلې وینم یو ځل ورسره لاس ملو کوم